ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه د زړه د مراد پوره کېدو دپاره د زړه ارمانونه مو الله تعالی پوره کړي. هغه ارمانونه چې کوم نیمګړي ستاسو په زړه باندې پراته وي، ستاسو زړه باندې بوج ساس کړی دی، ستاسو زړه ته سکون او راحت او چین نشته دی محترمو، دغه حاجت به دی الله تعالی په بهترین طریقې سره بهترین اثر کوونکې وظیفه ده محترمو. اسانه هم ده، یا مالک الملک کن فیکون. او محترمو دا داسې وظیفه ده چې یو د ابۍ له ما ورکړې وه او د هغې پې الله تعالی حاجت پوره کړو. هغې د خپل بچي دپاره دا وظیفه وکړله او الله تعالی د هغې حاجت یعنې پوره کړو. او ما ته خپلې وي چې حاجت مې الله تعالی پوره کړو. نو ما وی چې د خپلو محترم مسلمانانو سره هم شریکه کم چې زمونږ وظایف اوري ګوري او په اخلاص سره موږ سره محبت ساتي، الله تعالی دې ستاسو دا محبتونه قبول کړي. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي چې تاسو زمونږ وظایف دومره په مینه سره اورئ چې څه خوشحالیږئ. الله تعالی مو په هغې د زړه ارمان پوره کړه. دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ او اسانه هم ده، ډېره اثر لرونکې وظیفه ده. د زړه د ارمان دپاره 500 فیرې دا کول دي محترم. ان شاء الله چې ډېر زر به الله تعالی ستاسو د زړه حاجت پوره کړي او تاسو ته په خپله پته ولګي چې واقعي دې وظیفې کې الله تعالی تاثیر ږدلی دی. دا وظیفه ډېره اثر لرونکې وظیفه، تاسو ته په خپله اندازه انشاءالله ولګي. خو طریقه چې زده کئ په دې طریقه بیا انشاءالله تاسو کوئ او پوره ویډیو ګورئ انشاءالله چې پوهیږئ په دې باندې او بیا په مینه او په اخلاص سره د ثواب په نیت باندې کوئ. دا نیت پکې یوازې نه چې بس الله تعالی دې ماته دا حاجت پوره کړي، بلکې ثواب هم پکې نیت کوئ او حاجت پکې وروسته نیت کوئ. نو تاسو ته په یو غشي باندې 2 ښکاره میلاویږي، یعنی په یو وظیفې په تاسو ته 2 فایدې میلاویږي. یو دا چې ثواب هم الله تعالی تاسو کوي او عملنامه هم د نیکو باندې ډکېږي. دویمه دا چې الله تعالی به ستاسو حاجت هم د دغې وظیفې سره پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه مسافر دی الله تعالی ډېر حامی او ناصر مددګار شي. دغه مسافر دی الله تعالی د زړه مرادونه د مسافرو پوره کړي. نوجوانانو دی الله تعالی ښکلي کاروبارونه، ښکلې بیبیانې، ښکلې زندګي، د اخلاقو د معاملاتو د برکت والا زندګي دی الله تعالی نوجوانانو جنکو ته ولکانو د نصیب کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه ډېره بهترینه وظیفه ده د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره، د زړه ارمان د پوره کېدو دپاره. نن سبا هر سړی وایي چې الله تعالی دې زمونږ د زړه ارمان پوره کړي. هر سړی په زړه باندې یو ارمان لري، یو غوټه لري، یو حاجت لري، یو مشکل لري. هسې بیسې څوک وظایف نه ګوري. کم خلک چې یعنې سرمایه داره دي، کم خلک چې حاجتونه نه لري، هغوی وظایف نه کوي. هغوی وظایفو ته ضرورت او د دین په لاره باندې سر راځي نه. هغوی په خپلو یعنې دغه په زندګۍ کې د شهرت او دغه په زندګۍ کې خپلو خواهشاتو باندې زندګي تېروي. کوم چې زما یعنې حاجتمند خویندې دي، حاجتمند وروڼه دي، نو هغوی وظایف اوري. نو دا به تاسو ډېر کم ګورئ چې څوک حاجتونه نه لري نو وظایف هم نه کوي. څوک چې د زړه مرادونه د چا پوره وي نو د الله تعالی نه هم اکثر پکې غافله وي، په خپلو خواهشاتو زندګي تېروي. لومبی خو تاسو په خپل خواهش باندې خفه کېدوئ چې دا خواهش بس الله تعالی دپاره ما قربان کړی دی ها. او الله تعالی چې څه منشا وي، د الله تعالی چې څه راحت دغه وي، خوښه وي، هغه به انشاءالله د الله تعالی په خوښه باندې به زه خپله زندګي تېروم. نو د الله تعالی خوښه ول وپېژنئ ها. د الله تعالی خوښه څه ده؟ د الله تعالی خوښه دا ده چې د الله تعالی هر حکم دا منل درنه، او دا حکم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په طریقې سره پوره کول. یعنی مونځ دی، مونځ د الله تعالی حکم دی، خو دا مونځ به د رسول الله مبارک په طریقې سره کوي. روژه نیول فرض دي، دا به د الله تعالی فونږ فرض کړي دي، دا به د رسول الله مبارک په سنتو باندې نیسو، په سنتو سره پوره کوو. دغه طریقې سره انشاءالله دا وظیفه هم تاسو وکئ نو انشاءالله ستاسو حاجت به پوره شي. 500 پیرې کول دي ها. یا مالک الملک کن فیکون. طریقه یې دا د محترم مسلمانانو چې لومبی 11 پیرې دې نه مخکې درود شریف وویلی شي. یو درود ابراهیمي ډېر برکت والا درود ابراهیمي کوم چې موږ مانځه کې وایو، دا 11 پیرې ووایه. بیا کښېنه یو ټایم کې، که د مازدیګر مونځ نه پس کښېنې او که د ماسخوتن مونځ نه پس کښېنې، او که نور وخت ته څه ټایم کې فارغ وي د هغې نه پس کښېنه او 500 پیرې یا مالک الملک کن فیکون، یا مالک الملک، یا د مالکانو مالکه
او هغه مالک چې کن شه فیکون هغه څیز موجود شي. نو ای الله ته زما دا حاجت داسې پوره کا چې بیخي په دې کې اړو ساعتونه لګي. محترم مسلمانانو، نو ان شاء الله چې الله تعالی به ستاسو دا حاجت پوره کوي. وروسته به بیا د 11 پیرې درود ابراهیمي وایو. دا وظیفه به تاسو یو هفته کوئ. مثال په طور نن د اتوار ورځ نن هم شروع کړه، نو بل اتوار یعنی بل خیالي پورې به دا وظیفه تاسو ان شاء الله په دې طریقې سره کوئ چې مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي او منځ کې چې دی 500 پیرې یا مالک الملک کن فیکون. خپل حاجت خپل مقصد د وظیفې نه پس الله تعالی ته وړاندې کوه، الله تعالی ته عرض کوه، الله دا حاجت مې دی، دا مشکل مې دی، دا د زړه مراد مې دی، د زړه شرعي حاجت مې دی. نو ان شاء الله چې د یوې هفته کې به الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، کوم دپاره چې تاسو دا وظیفه کوئ. ان شاء الله هغه به حاجت هم الله تعالی پوره کو، ستاسو حاجتونه به هم الله تعالی ضرور پوره کوي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. الله تعالی دې ستاسو هم د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي، الله تعالی دې زموږ هم پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه.